د انسانانو ویشتان خرڅول او اخیستل دا ناجایز دي، ګناه ده، حرام ده. کاغه د زنانې ویشتان وي او که د نر ویشتان وي، خدا اخیستل او خرڅول دا ویشتانو کاروبار کول دا حرام ده او دغه پیسې هم حرام دي. د انسان د هر جز خرڅول شرعاً جایز نه ده. د انسانانو ویشتان خرڅول او اخیستل یعنی خرید و فروخت دا کول ناجایز او حرام او ګناه ده او دغه څخه د ویشتانو څخه هر قسم فایده اخیستل د حرام دی او ګناه ده. ویشتان که څه د نر وي او که د ښځې وي فرق نه لري، خو به هر صورت دا ویشتان اخیستل او خرڅول دا حرام دی او ګناه ده، دا جایز نه دی. او چې دغه کاروبار باندې پیسې راځي هغه پیسې هم حرام دي. او بیا خو د ښځې ویشتان خو ستر کې داخل دي، چې ښځه کله سر لمونځ کې هغه ویشتان به دا راخیسي، کم ویشتان یې ولویږي توسي له سره څخه، دا ویشتان به راخي په یو تیلي کې په یو شي کې به پیچي پټوي به، ولې دا په ستر کې داخل دي، په پرده کې داخل دي. نن سبا خو داسې کاروبار د ویشتانو شروع ده چې دا کوچنیان الکان په د دیوالو کې ګوري، په د دیوالو په چاکو کې ګوري او د خلکو په کورونو نوځي او په امبارو ګوري چې چیرې ویشتان بیدا کې راټولي خرڅوي. دا ښځې باید خپل ویشتان پټ کړي، دا ګناه لري چې ښځې ویشتان لمونځ کې او چې کم په ژمنځ کې هغه ویشتان راسي او بیا ویشتان راواخي وی غورځي یا په امبار وغورځي یا یو کوچني ته ورکړي وایي خرڅ یې کړه. دا ګوره د ښځې ویشتان په ستر کې راغلي دي. د ښځې ویشتان د هغسې ښکاره کول لا ګناه ده، خرڅول خو تر هغه زیاته ګناه ده. او د نر ویشتان خرڅول هم ګناه ده. مطلق د انسان ویشتان خرڅول که هغه د نر وي که د ښځې وي دا جایز نه دی، هغه پیسې هم ورته حرامې دي.